السلام علیکم کتونکو امید دي ټول به ښه نن به موږ په یو ډېر اهم او سنسټیو ټاپک باندې خبره کوو کوم چې ډېر حساس موضوع ده او په هغې باندې خبرې کول ډېر ضروري دي هغه ده زموږ په معاشره کې کوم چې زنانه الوات پیدا کېدل دي خاص کر لوریانې پیدا کېدل او په هغې باندې بیا د هغوی پیرنټس د هغوی چې کوم فیملیز والي دي د هغوی ریاکشن څه وي د هغوی د مخ نه چې کوم اندازه لګي د هغوی تاثرات څه دي نو موږ وګورو دا یوازې د انسانیت خلاف نه دي دا بلکې د اسلام خلاف هم دي او چونکې دې شدت ډېر اختیار کړی دی په نن سبانې وخت کې په نن سبانې معاشره کې نو هر سوشل ورکر ته پکار دی چې دې مخنیوی وکړي نو اوس که موږ وګورو په دې کې د والدینو څه کردار دی په دې کې زموږ د معاشرې څه کردار دی په دې کې موږ والدین یاد کړو نو والدین چې پلنې کوم اقدام چلول پکار دي هغه دا دي چې لکه دوی څنګه نارینه الواد وشي مطلب چې وشي په هغې باندې څنګه جشن منع وکړي داسې دوی ته پکار ده چې داسې لور وغیرې وشي په هغې باندې جشن منع وکړي نو کوم چې په معاشره کې دا نیګیټیوټي خوره شوې ده چې دا ختمه شي مطلب چې څوک دا ونه وایي چې دوی زنانه الواد پیدا شوې ده مطلب لورې پیدا شوې ده یعنې دوی پرې خفه وي چې دا مکمل ختم شي بله والدینو ته پکار دي چې لور د الله پاک رحمت ګڼلو مطلب دا بوج ګڼل نه دي پکار او بلکې موږ وګورو په دې کې زموږ د معاشرې څه کردار دی نو زیاتره موږ وینو هغه کې خلک داسې لګیا اکثر د طنزیه جملې وایي او لکه ستا بیا لور شو وغیره وغیره داسې قسم جملې استعمالوي نو دې داسې جملو نه اجتناب پکار دی دا مطلب د اسلام هم خلاف دی او د انسانیت هم خلاف دی او بلکې پکې موږ وګورو د ځینو پیرنټس نه ما به ذاتي خود دا اورېدلي دي کوم چې پلاران دي نو هغوی چې دا لوریانو باره کې چې وایي دا خو هسې د بل کور دي زه بس مطلب پراپر کیر حفاظت ورنه نه کوي نو کم از کم دا ختمول پکار دي بل په دې کې زموږ د حدیث نبي وسلم دي هغه موږ وګورو د لوریانو په هکله هغوی څه ویلي دي نو د یو لور پرورش کول داسې مطلب تا ته جنت پرې میلاویږي د یو لور هغه په پراپر طریقې سره حفاظت کول هغې پرورش کول نو په دې باندې موږ ته جنت میلاویږي بل چې څوک د دوو لوریانو حفاظت وکړي پالنه وکړي پراپر کیر یې وکړي هغوی ته د نبي اسلام قربت میلاویږي بل که څوک د دریو لوریانو خدمت وکړي د هغوی پراپر کیر وکړي حفاظت یې وکړي نو هغو ته په دې څه میلاویږي د جهنم نه نجات بل د دې چې کوم ریفرنس دی حواله جات هغه تاسو انشاءالله په ډسپلی باندې شوم شي سکرین باندې اوس د دې حل څه دی د دې مخنیوی پکار ده که نه دا کوم چې نیګیټیوټي خوره شوې ده خاص کر د دې چې دا زنانه ذات دی په دې باندې د ظلم ستم وغیره بعضې نارینه پکې هغوی دوی ټکوي نو کم از کم چې دا نیګیټیوټي دا ختم شي او دې نه پکار چې یو مثبت رول د معاشره کې ادا کړي دا نیګیټیوټي ښه پراپر طریقه ونې او بلکې بعضې نارینه موږ وګورو هغوی د خپلو کوروالو نه دا ډیمانډ کوي د نارینه الواد چونکې اولنی دا ورکول الواد ورکول د الله پاک کار دی بیا نارینه یا زنانه د الله پاک کار دی نو کم دا نیګیټیوټي ده دا ختم شي د دې مخنیوي پکار دی بل په دې کې کوم چې علما کرام دي داسې سوشل ورکرس ټیمونه دي هغوی هم پراپر پکار دي چې په دې کې خپله حصه واخلي په دې باندې څومره خبرې کېدي چې د هغوی نه هم ودرېږي چې کوم په دې معاشره کې دا بګړاو روان دی دا دور جهالیت د رسمونه اوس هم روان دي ځینې لوریانو ته د لوریانو په نسبت نشي کتلی او د هغوی پراپر کیر وغیره چې دا ختم شي نو په زما خو دا میسیج و ځکه موږ هم په دې معاشره کې اوسېږو د معاشرې نه زده کړه کړې ده بس کوم چې ذهن ته راغله هغې باندې خبره وکړله او الله مو خوشحاله لره السلام علیکم